مهمان خصوصی را رسیدلې. انشاءالله مختصر سلیس ترجمه به وکړو، مختصر د شان نزول بیان سره. او په پروګرام کې د ټولو نه اصل مقصدي څیزونه چې نو هغه دا موقع یو چې دا مخکې کم قد ختم وشو ناظرې، او یو چې اوس کم د ترجمه ختم کیږي، نو دا خاص موقع په دې د الله تبارک وتعالى خصوصي رحمتونه نازلېږي او په دې موقع باندې الله تبارک وتعالى دعاګانې قبلوي. نو په داسې موقع باندې بالکل په اطمینان سره او په توجه سره او یو داسې موقع چې موږ یو ډېر لوی عظیم کتاب ته ناست یو، اگر چې د دې د ترجمې د بیان موږ لایق نه یو، خو چونکې د استاد محترم حکم دی، نو لہذا ښه په اطمینان باندې چې موږ ته دا په خپله محسوس چې موږ د الله د کلام ډېر لوی قدر وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دې ته وایي سورۃ اخلاص، او سورۃ اخلاص د قرآنی ترتیب په لحاظ سره 112 نمبر سورت تے، او بیدباری نزولی قرآن دا 22 نمبر سورت تے، یو رکو دا سلور آیاتو ندی. دے سورت تا سورت اخلاص پدی بنا باندیوائی چی پدی کی دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید دا عقیدے بیان دے، او دویم دا سورت دا پورا قرآن خلاصہ اللہ تبارک و تعالی پدی کی بیان ہے. او دریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مشرکین او د اهل کتابو ډېری باطل عقیده وي، چا د الله تبارک وتعالى سره په ذات صفات کې شریک جوړول، چا فرشته د الله تبارک وتعالى نوڼي ګڼلې، يهوديانو حضرت عزیر علیه السلام د الله زوی ګڼو، او عیسایانو حضرت عیسی علیه السلام د الله زوی ګڼو، والعیاذ بالله. نو الله تبارک وتعالی په دې صورت کې د دې ټولو باطل عقیدو رد فرمایو. د نزول په باره کې مفسرین فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې مشرکین حاضر شو. نبی علیہ السلام ته وی اے محمد، زمونږ د خدایانو دا غوی خو مونږ ته پته ده، خو ته چې کوم رب طرف ته مونږ رابلې، نو اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته د خپل رب نسب بیان کا چې دا دې څوک د سونې نه جوړ دی، د چاندۍ نه جوړ دی، د څه نه جوړ دی. نو الله تبارک وتعالی دا صورت نازل کو، او د دې سره د دې ټولو باطل عقیدو رد الله تبارک وتعالی فرمایو. فرمای بسم الله شروع کوم په نوم دا الله الرحمن چې رحمان دی، الرحیم رحم دا خوې دی. قل ورته پیغمبر هو الله احد، الله تبارک وتعالی یو ذات دی، نو سره څوک په ذات کې شریک شته او نه په صفات کې. الله الصمد، الله تبارک وتعالی بے نیاز دے، بے پروا دے، هیڅ چاته حاجت نشتا. لم یلد، نتری څوک پیدا دی د مشرکین او رد وشو چې الله تبارک وتعالی ته به نسبت کوو، به فرشتي د الله تبارک وتعالی نه دي. ولم یولد، نه الله تبارک وتعالی د چانه پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او د الله تبارک وتعالی سره هیڅوک همسر او برابر نشتا. سورۃ فلق او سورۃ ناس دا دو سورتونه دا د قرآنی ترتیب په لحاظ سره بالترتیب 113 او 114 نمبر سورتونه دي، او بیدباری نزول قرآن بالترتیب 20 او 21 نمبر سورتونه دي. د دې دوانو نزول په یو خاص موقع باندې شوی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یهودیانو جادو کړو، او جادو داسې و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات په لحاظ سره نبی علیہ السلام نه په ذاتی معاملاتو کې بهر کې د شریعت معاملاتو کې نه ذاتی معاملاتو کې یو کار به کړو، نبی علیہ السلام نه بهر چې دا می کړی دی کنه دی، یو سیز به کوزي کې خو دی، نبی علیہ السلام نه بهر چې دا می چرته کې خو دی. نو تقریبا شپږ میاشتې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د دې هغه اثرو. نبی علیہ السلام او دو فرشتې راغلي، یو فرشتہ د نبی علیہ السلام سر ته وردېدل، او دویمه فرشتہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپو ته وردېدل. د دوانو فرشتو په خپل منځ کې باس مباحثه کول، په دې صاحب باندې سي چل دی. دا بل فرشتہ ورته وایي په د باندې جادو شوی، وی چا پی کړي، وی لبید ابن عاصم یهودی پی کړي،
وی په کمزي کې پکړې وی په بیري وردان یو کوی دی پاغي کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویخته مبارک او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ګومن بازي دندانې داغه دا ویخته او داغه غډکی پاغي باندې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې جادو شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله را پاسې دو او صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولېګو هغه راواغستې په یو خاص انداز باندې پاغي باندې جادو شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو آیت وی او داغه یو غټه به سپړدل پاغي سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تبارک وتعالى صحت ورکو د جادو اثر ختم شو د دې دوانو سوراتونو دا کم مخ کی سورت چې تیر شو سورت اخلاص د دې یو وضاحت واوري سورت اخلاص د دې فضیلت لګډیر زبردست فضیلت ته په غور سره کم سړی د سورت اخلاص تلاوت کی درې پیری قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پدریو پیرو باندې یو پیر د قران کریم د ختم ثواب ملاويږي لس پیره سوک د سورت اخلاص تلاوت کی لس پیره نو الله تبارک وتعالى د پاره په جنت کې یو محل جوړای یو لس پیره یو سړی د سورت اخلاص تلاوت کی او په قبرستان والا په دې مړو په سیو بخي الله د دغه مړو برابر نیکي دی لور کینو یو د سورت اخلاص د دې د ذکر اهتمام کوي هر سړی ځان له سن سټم ټیبل برابر کوي چې د سورۃ اخلاص سن سټم ټیبل سن ذکر هغه زموږ په معمولاتو کې شامل دي بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې رحمان دی الرحیم رحم دا خو دی قل ورته پیغمبر اعوذ پناه غواړم برب الفلق پرب د سبا سرا من شر د شر هغه سيزنا ما خلق چې هغه پیدا کړي ومن شر غاسق او د شر د شپې د تیارې نه اذا وقب کله چې خورشي ومن شر النفاثات او د شر د پوکو وهونکو نافل اوقات په غټو کې ومن شر حاسد او د شر د حسد کوونکی دا حسد چې کله حسد کوي بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې رحمان دی الرحیم او رحم دا خو دی ولورته پیغمبر اعوذ پناه غواړم برب الناس پرب د انسانانو ملک الناس چې بادشاہ د انسانانو دی الہ الناس چې معبود د انسانانو دی من شر الوسواس الخناس د وسوسه اچون کنا چې بار بار لاتون کړي الذي هغه يوسوسو چې وسوسه چې په صدور الناس پسینو د خلقو کې من الجنه د پیریانو نا والناس او د انسانانو نا بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې رحمان دی الرحیم رحم دا خو دی الحمد ټول ثنا صفات لله الله الذي رب العالمین چې رب د ټول مخلوقات دی الرحمن چې عام مهربان دی په دنیا کې په مؤمنانو کافرانو ټول باندې الرحیم او خاص مهربان به په آخرت کې په مؤمنانو باندې مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دی ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کومګه و ایاک نستعين خاص تعالی مدد غواړو مونږه اهدنا الصراط المستقيم خيمون تلار برابر صراط الذين لار دا کسانو انعمت عليهم چې تا انعام کړي په غوي باندې غیر المغضوب عليهم چې نه غضب کړی شوی په دوی باندې ولا الضالين لار د گمراهانو بسم الله شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې رحمان دی الرحیم رحم دا خو دی الف لام میم الله پویږي په معنی د حروفو ذالک الکتاب دا کتاب یعنی قران کریم لا ریب فی نشته شک پدې کې هدن هدایت للمتقین د پاره د متقینانو الذين متقیان هغه خلق دي یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب په غیب باندې ويقيمون الصلاه او قائمه منځنا ومما داغمالنا رزقناهم چې موږ ورکړی ته ينفقون دي خرج کوي والذین واکسان یؤمنون چې ایمان راوړي بما پاسمانی انزل الیک چې نازل کړي شوی تا یعنی قران کریم وما انزل واغ چې نازل شوی من قبل کا مخکستانین تورات انجیل زبور وبالاخره او پاخرت باندې هم یوقنون دو یقین ساتي اولئک دغ صفاتن وعلى خلق على هدى پیدائت باندې دي من ربهم طرف درق پلنا واولئک دغ صفاتن وعلى خلق هم المفلحون دي کامیاب دي ان الذين بشکا کسان کفروا چې کفر کړي سواء برابر خبر علیهم پدی باندې انذرتهم کچری تو یری دی لرا ام لم تنذرهم یعنی یری دی لرا لا یؤمنون دی ایمان راوړي ختم الله مهر لګول الله پاک علی قلوبهم پرون دی باندې وعلى سمعهم پغون دی باندې وعلى ابصارهم پستر دی باندې غشاوتن پر دی ولهم دی لپاره عذاب عظیم
عذاب دی لوی. صدق الله العظیم. تاسو د ټولو دی مبارک شي. خدا یو عاجزانه